مرګ چې دا د مؤمن د پاره تحفه ده مرګ دا د مؤمن د پاره تحفه ده ځکه چې دا محب د خپل محبوب سره ملاوي سورة الانعام آیت نمبر 31 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم دین مخی آیتون مبارکو کی اللہ جل شانہ د منکرینو د قیامت چې کوم خلق د بعثت نه د بعث بعد الموت نه د قیامت د ورځې نه منکر دي دا غوی ذکر فرمایل چې کله دوی د جهنم په خوا کې ودرول شي نو دوی به تمنا کوي چې افسوس مونږه دوباره دنیا ته ولګل شو چې مونږ د خپل رب په آیاتونو باندې یقین وکړو او بیا د هغې تکذیب نه کوو او مؤمنان شو الله تبارک وتعالی فرمایي چې دې ته چې کله دا خبره ښکاره شوه نو اوس دوی دا خبره کوي که چېرې دوی واپس دنیا ته ولګلی شي نو بیا به دوی تکذیب کوي او په دنیا کې دوی دا خبره کوي چې زمونږ دا ژوند د دنیا همدغه زندگی ده او دوباره راپاسېدل دا نشته دی الله تبارک وتعالی او فرمایل چې کله زما محبوب پیغمبر ته ویني دوی لره چې کله دوی د خپل رب مخې ته ولاړي او رب دوی ته ووایي چې آیا ستاسو دا بعثت او دا محشر حشر او نشر دا قیامت دا برحق دی او کنه دوی به وایي چې بالکل زمونږ د پرب قسم وي دا برحق دی په دې وخت کې به الله تبارک وتعالی دوی ته وایي چې تاسو اوسه کې عذاب په سبب د هغه چې کم تاسو کفر کړو نننی آیتونو مبارکو کې دغه سلسله ده چې دغه خلک چې چا د قیامت نه انکار وکړو د حشر و نشر نه او د الله تبارک وتعالی سره د ملاقات نه انکار وکړو د الله جل شانه مخ ته د ودرېدو نه انکار وکړو چې دوباره را پاسېدل نشته دی ودرېدل نشته دی حساب او کتاب نشته دی نو چې تر دې پورې چې دوی باندې ناګهانه قیامت راشي او بیا به وایي چې هاي افسوس زمونږ په کوتاهۍ په باره د قیامت کې او دوی به په خپلو شاګانو باندې به بوج او پیټ اوچت کړي او ډېر بد دی هغه بوج چې کوم دوی اوچتوي فرمایي قد خسر الذین یقینا تاوان کې پرېوتل هغه کسان کذبوا چې دروغجن ګڼي بلقاء الله پیشد الله د الله تبارک وتعالى مختا لقاء الله چې ورته وي د الله جل شانه سره ملاقات او د الله جل شانه په حضور کې پیشي کول او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث پاک کی فرمائی من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن ابغض لقاء الله ابغض الله لقاءه
چې څوک د الله جل شانه سره ملاقات خوخی الله جل شانه هم هغه سره ملاقات کول خوخی او چې څوک د الله تبارک وتعالى سره ملاقات نه خوخی الله جل شانه هم دغه انسان سره ملاقات هغه نه خوخی. مطلب دا ده چې کله یو مسلمان په داسې حالت کې ژوند تیری چې د اخلاقیات د عبادت د معاملات هر څه برابر وي او ذهني طور باندې دی مرګ ته تیار وي، ذهني طور باندې برزخی ژوند ته تیار وي، ذهني طور باندې د خپل د ژوند خود احتسابي کړی وي او د خپل د ژوند حساب کتاب ورکولو لپاره تیار وي د خپل وس مطابق. اگر چې کچری یو انسان سره الله تبارک وتعالى د نعمتونو حساب کول شروع شي، ځکه فرمایي چې من احتسب فقد هلك، چې کم کس سره حساب کتاب وشو بس دی هلاک شو. ځکه حساب او کتاب په باب کې مونږ او تاسو د الله تبارک وتعالى د نعمتونو حق نشو ادا کولی، دا شمیر هم نشو کولی او بیا د الله تبارک وتعالى چې کوم د عبادت حق دی د بندګۍ حق دی هغه حق هم مونږ نشو ادا کولی. ځکه چې مونږ او تاسو چې کله مونږ کو د مانځنه چې فارغېږو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اقتدا کې داغه په اتباع کې مونږ او تاسو وایو مونږ عظیم عبادت دی چې کله سلام ګرځو مونږ وایو استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دا ولی استغفار خو عموما د ګناه نه بعد ویل کیږي. دا تعلیم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ لرا کړی د مانځنه بعد د استغفار مطلب دا چې دا موږ د الله تبارک وتعالى د طرف نه یو عظیمه فریضه ده ذمہ داری ده په موږ باندې، خو چونکې موږ کمزور یو دا غي د عبادت او داغه د بندګۍ حق نشو ادا کولی او په دغه عبادت کې او په دغه بندګۍ کې چې څومره کمزوري موږ نه وشي نو پاغي باندې استغفار کول. لہذا د فرض مانځنه بعد استغفار. ځکه موږ او تاسو سوره فتح سوره نصر موږ او تاسو تلاوت کو، رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم الشان فتح او کامیابی د جهاد په نتیجه کې حاصل کړه. فتح مکه چې ورته وي الله تبارک وتعالى فرمایي زما محبوب پیغمبر دومره لوی فتح تاسو ته حاصل شو د الله مدد راغی. فسبح بحمد ربك واستغفره، اوس استغفار کوا. حالانکہ التک سے کمزوری کو تاہینو سر شي بلکہ التک عظیم فتح ورته ملو شي وا. خود لوی خلقو د الله ولا خلقو عادت داوی چې هغه د نیک اعمالو نه بعد هم استغفار کوي چې هر څومره د نیک اعمال زمونږ وي د الله تبارک وتعالى د بندګۍ حق مونږ نشو ادا کولی. لہذا چې د کم بنده سره حساب کتاب الله تبارک وتعالى او کینو هغه حساب کتاب کې څوک د الله تبارک وتعالى د نعمتونو حق نشي ادا کولی. بهر حال د خپل وس مطابق یو انسان د دې خبرې مکلف دی د خپل د ژوند سنه خود احتسابي چې څومره د وس پوری وي دغه مکلف یو. لہذا چې کله د الله تبارک وتعالى مخ ته د ودرېدو د لپاره انسان ذهني طور باندې تیار وي نو دی بیا د مرګ نه یریږي نه، پریشان کیږي نه، د مرګ نه چې د وحشت هغه نه محسوسي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای تحفة المؤمن الموت، مرګ چې دا د مؤمن د لپاره تحفه ده، مرګ دا د مؤمن د لپاره تحفه ده. ځکه چې دا محب د خپل محبوب سره ملاوي، محب چې دا عاشق د خپل معشوق سره ملاوي، محب د خپل محبوب سره ملاوي. او هغه بنده چې ټول عمر کم رب ته سجدي کړې دي، کم رب نه دعاګانې غوښتې دي، کم رب ته بندگی کړې ده، د کم رب عبادت کړې دي، هغه رب مخه ته چې یو بنده حاضرېږي نو بیا د پریشانۍ ضرورت څه دی؟ د الله تبارک وتعالى ذات یو منلې وي، د الله په کتاب باندې ایمان وروړي وي، د الله په پیغمبرانو باندې ایمان وروړي وي، د خپل وس مطابق عبادت، اخلاقیات، معاملات
د خپل وس مطابق چې د خپل ځان یو سړی سم ساتلی وي نو بیا د مرګ نه یره د څه شی دی ځکه چې دا مرګ د مؤمن د پاره تحفه ده خپل عظیم رب سره ملاوي ځکه د مؤمن بنده د بدن نه روح وتل او جنت ته د روح چې دی هغه رسیدل دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې تاسو دا قبر چې دا عام کند مګنئ د خور ډېرې مګنئ دا چې دا روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النار دا د جهنم د کند نه یو کند ده یا د جنت د باغچونه یو باغچه ده لہذا چې کله زموږ استاد اعمال داسې وي چې قدم په قدم باندې د قبر د پاره تیاری وي د مرګ د پاره تیاری وي د الله جل شانه سره د ملاقات لقاء الله چې ورته وي د الله تبارک وتعالى مخ ته ورېدو تصور دا په ژوند کې وي او دغه تصور په بنیاد باندې یو مسلمان خپل ځان د ګناه نه بچ کړي او دا یو داسې تصور دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په دې بنیاد باندې د صحابه کرامو تربیت او فرمایل التکی نه د ګناه نه د منی کولو د پاره د جرایمو نه د معصیاتو نه د منی کولو د پاره نه فوج نه پولیس و نه عدالتونو او نه سی ټي وي کیمرې لګېدلې وي نه بل څه داسې نظام بلکې د دې هیڅ تمام سيزونه بغیر عدل او انصاف مینا او محبت اتفاق او اتحاد نظام عدل التکی قائم او داسې نظام قائم چې یو کافر براغي مدینی منوری بازار ته برادن نشو چې کله د بازار هغه سر ته رسیدو نو دی مسلمان شو د صحابه کرامو د معاملاتو د وجنه د صحابه کرامو اخلاقو د وجنه د صحابه کرامو کردار د وجنه او دا وی هغه بهترین معاملاتو د وجنه ولی یو داسې جنتیانو خلقو معاشره التا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشکیل او فرمایل چې قران کریم 1000 نه زیات آیاتونو کې دا غوي منقبت او دا غوي شان بیانوي داسې خلق پیدا شو چې هغه د دنیا نه رخصتيږي زخمیان دي زخمونو کې چور دي او خله اوچا ده په جهاد فی سبیل الله کې بدن زخمونو نه پر هر دي چې کله ورته وبور وړل شي په شونډه باندې وته وب کیدی هغه وی چې نه زما دي مرګري زیات ضرورت دل ورکي او داسې چې هغه ورکي هغه بل ورکي هغه بل ورکي تقریبا شپږو کسانو باندې ګرځي واپس غړومبي کس ترازی وروړي هغه شهید شوی وي درې مشهور واقعه د موږ تاسو او قران کریم شهادت ورکي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه اگر چې دوی ډېر زیات حاجتمند وي خو بل مسلمان له خپل ځان باندې ترجیح ورکي قران کریم د دوی دا تعریف دا بیان فرمایي دا صفات پکې ولې پیدا شو د دې پزړونو کې فکر آخرت خوف خدا د بعث بعد الموت د قیامت هغه منظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غوي مخ ته درولو نو دا غینه یو داسې یو بهترین معاشره جوړ شو نن چې مسلمان ظالم دی جابر دی دوکبازی ظلم دښمنی قتل غارتګری غلا ډاکی ناانصافی دا څومره جرایم چې د مسلمانانو په معاشره کې دي عملا د قیامت نن مسلمان عملا منکر دی قولا خو منی په جب باندې وای چې او قیامت شته او چې کله موږ معاملاتو باب ته راشو خپل بازارونو ته وځو خپل عدالتونو ته وځو خپل تعلیمي ادارو ته وځو نو د خلکو معاملات چې کله موږ وګورو خپل معاملات موږ تاسو وګورو عملا د قیامت نه موږ انکار کړی عملا قولا منو خو عملا هغه انکار دغه وجه دا ټول جرایم چې کېږي نو سړی جرم الا کوي چې کله د الله جل شانه مخه ته د ادریدو تصور د نه یقین نه وي یقین کمزوري وي په قیامت باندې یقین کمزوري وي بعث بعد الموت باندې ایمان کمزوري وي الا دې د جرایم او ارتکاب کوي چې کوم سړی دا ایمان وي چې به دې یو منټ او یو سکند حساب به الله تعالی ته ورکوم او زما رب ما ځان ته ودرې ایمان به یو سیس تپوس کوي کدا یقین محکم وي نو بیا سړی هغه جرمونه هغه نافرمانی هغه معصیت ولي کوي چې کوم موږ تاسو نن کولګي لہذا الله تبارک وتعالى فرمای حتی اذا جاءتهم الساعه تر دې پورې چې راشي دوی ته قیامت بغتتن ناګهانه قالوا دی یا حسرتنا هاي افسوس زمونږه علامه فرطنا فيها فقطه زمونږه تبارک د قیامت کی وهم يحملون اوزارهم او دوی پورته کوي پیټي د ګناهونو خپل علا ظهور په شاګانو خپل باندې الا ساء ما يزرون بد هغه پیټي چې کوم دی پورته کوي
قد خسر الذين يقينا تاوان کی پریوت لغا کسان کذبوا بلقاء الله چې دروژن غني پیشد الله حتى اذا جاءتهم الساعه دی پر چراشی دی ته قیامت بغتتا ناصابا قالوا دوی بوي یا حسرتنا هاي افسوس زمونگا علامه فرطنا فيها پکتاه زمونگا په مرد قیامت کې وهم يحملون اوزارهم او دوی پورته کوي پیټ د ګناهونو خپل علی ظهورهم پشاګان خپل باندې الا خبردار سا ما يزرون بد اغه چې کم دوی پورته کوي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك